نو ستاسو پوښتنه خو د کیس عبدالرشید ده نو ځینې خلک دې نه دا مراد اخلي چې دا د کیس بابا اولاد دی نو د کیس بابا خو د دې تاریخ دانانو په حساب هم 1400 کاله وشو یعنې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دور سړی دی نو 1400 کاله نه مخکې یعنی پښتانه خو 4.5 کاله راسي خپل شناخت لري خپل نوم لري نو هغه پښتانه د کیس اولاد خو نشي کېدی ځکه چې کیس خو نوی سړی دی اوس د کیس دا کیسه چې ده کنه دې سره نورې ډېرې کیسې وتړلې شوې چې هغه درستې نه دي دا 40 کسان چې تاسو یادوئ نو دې ته غور پکار دی چې 40 کسان په هغه حالاتو کې چې 1400 کاله مخکې زمانه ده نه د ترانسپورټ سیستم کلیر دی نه نقشې کلیر دي نه علاقې کلیر دي دا 40 کسان چې دي دوی په هغه دور کې په ناپېژندګلو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم عربو ته ورسېده څنګه د هغه ځای نه خبر څنګه راغلو چې حضور پاک نبی دی او په هغه ایمان راوړل دي او بیا هم د حضور په وخت کې بر صغیر ته دغه پیغام څنګه رارسېدلی نه دی بیا چې دوی لاړل نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی دی نو خبرې په کومه ژبه کې کړي دا خو د عربي پیغمبر سره د پښتون کیس لومبی ملاقات دی نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم پښتو نه دی ویلي او پښتون کیس عربي نه ورځي نو دوی دا مذاکرات په کومه ژبه کې کړي دي دوی دا یو بل سره اګري شوي څنګه دي چې ښځه خو بیا په تاسو ایمان راوړم دا خو ټول ټیک پیغام دی دا بس یو کیسه ده دې کیسې سره دومره خبرې تړلې دي چې حضرت علي کرم الله وجهه یې زمونږ په خیبر کې جنګولی دی یعنې زمونږ خیبر کې خو حضرت علي کرم الله وجهه اړو جنګ نه دی کړی او کیسه ورسره دا تړلی شوې ده چې دلته خیبری بیبي ورسره مقابله وکړه بیا خیبری بیبي سره واده وکړو او دلته چې کوم د حضرت علي حجویری په نوم باندې جومات جوړ دی وایي دا حضرت علي کرم الله وجهه جوړ کړی دی دا ټوله کیسه ده او دا د دلیل او د ثبوت په رڼا کې بالکل په اسانه باندې عقل مني چې دا دروغ دي نو ځکه پښتانه نه د کیس بابا اولاد دی نه د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې د کوم انسان اولاد دی او نه د اسرائیلو دا نظریه درسته ده ځکه چې دې کې څه کوم دی دې کې ډېر مشکلات دي دا بله خبره ده چې که بني اسرائیل نه دي نو څه دي خو کم از کم بني اسرائیل پښتانه نه په تاریخي لحاظ دي حوالې کمزورې نه په جغرافیایي لحاظ دي زموږ جغرافیه په وادي سند کې ده چې کوم ته مونږ د وادي سند تهذیب وایو یا انډس ویلی سیویلایزیشن وایو هغه ایجپشن سیویلایزیشن دی هغه مصري تهذیب دی نو زموږ جغرافیه بدله ده هلته کې چې د کومو دریابونو په غاړو انسانان آباد وو هغه دجله فرات نیل دلته چې کوم د دریابونو په غاړه تهذیبونه وو نو دا و دریای کابل دریای سوات او چې رایوځی شي نو دریای سند نو جغرافیه هم زموږ بدله ده ژبې زموږ بالکل د بیل خاندان دي هغه سامي ژبې دي دا انډو ایرانین او انډو آرین ژبې دي هر څیز بدل دی نو څنګه موږ بني اسرائیل شو ټیک شو ډاکټر صاحب دا هم دغه چې کوم محققین دي دوی لیکلي چې په فتح مکه کې پښتانه دوم پکې عیسی اخیستې ده او هغه چې کله فتح مکه شوې ده نو دا هم پښتنو کړې ده او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګ په څنګ جنګېدلي دي دا خبره هم درسته نه ده د هغې وجه دا ده چې فتح مکه خو د مدینې نه د انصارو او د حضور د نورو صحابه کرامو یو لشکر راځي او بیا مکې ته واپس راځي او مکه فتح کوي نو د دې مطلب خو دا شو چې پښتانه هلته بیا په سوونو کالو راسې آباد وو په مدینه کې نو پښتنو خو مدینه لیدلې نه وه فتح مکه له چې کوم لشکر راځي مدینې نه راځي مدینه کې چې کوم میشته خلک دي هغه خلک راځي هلته پښتانه چېرته وو چې د فتح مکه په لشکر کې شامل شو او بیا د پښتانه خو څه د پوره سب کانټیننټ پوره بر صغیر د خلکو د هغه سامي خلکو سره اختلاط چې دی که نه دا په لومبي ځل د حضرت عمر په دور کې شوی دی حضرت عمر په دور کې د سمندرونو په غاړه به چې کوم تجارت کېدو تجارتي قافلې وتلې نو هغه ځای نه به عرب راتله د دې ځای نه به هند یا د هندي تهذیب خلک له او په هغې کې به تجارتي خبرې کېدې د دین مذهب خبرې به کېدې نه نو فتح مکه خو د حضرت عمر نه ډېره مخکې شوې ده د حضرت عمر حکمرانۍ نه او بیا د حضرت عمر په دور کې هم دیني او مذهبي خبره خو نه ده شوې اسلام چې دې سیمې ته را رسېدلی دی دا د محمد بن قاسم نه پس را رسېدلی نو فتح مکه خو اسلامي ایونټ دی اسلامي واقعه ده په هغې کې خو د پښتنو یا د هندي تهذیب د بل کم نسل هیڅ کردار نشي کېدی دا هم پوهې کړه چې پښتانه یعنې د اسلام نه مخکې دو کم په کم دین باندې دا پوښتنه ستاسو بالکل ډېره لاجیکل هم ده
او دا هم د چې پښتانه باره کې دا وایي چې من حیث القوم مسلمانان دي. نو د مسلمانانو مخکې سو لومبۍ خبره خدا ده چې من حیث القوم مسلمانان هم نه دي، ځکه چې د حضور پاک په دور کې اسلام پښتنو ته را رسېدلی نه دی. د محمد بن قاسم نه پس ته چې پښتنو ته هندي تهذیب ته اسلام را رسېدلی دی، نو په دې سیمه کې چې څومره پښتانه ټول په یو ځای نه دي مسلمانان شوي، ګریجوال شوي دي، سټپ بای سټپ شوي دي، مرحله وار شوي دي. او ځینې پکې داسې دي چې هغې له په اسلام باندې د هغې په پیغام پوه شوي هم نه دي، نو نه یې قبول کړی. خو دا وخت په وخت په مراحلو کې بیا چې د هندي تهذیب چې دی هغه مسلمان شوی دی په ډېر اوږده موده کې. نو من حیث القوم خو نه دي. من حیث القوم خو دوی دې دپاره وایي چې د قیس عبدالرشید په وفد کې چې کوم خلک لاړه هغه ټولو اسلام قبول کو. نو موږ خو دا خبره وکړه چې قیس عبدالرشید اړوتلی نه دی او د هغه تللی امکان هم نه لري په هغه حالاتو کې. اوس راځو دې ته چې د اسلام نه مخکې پښتانه په کوم مذهب وو. نو ګوره موږ سره د مذهبونو دوه غټ روایتونه موجود دي. یو سامي چې د هغې مرکز دی مصر، هغلته چې څومره انبیا کرام او څومره اسلامي ورته وایي یا دیني یا مذهبي پیغام چې خور شوی دی که نه، نو هغه ځای کې چې کوم پیغمبران راغلي د هغې ذکر د قرآن حکیم په ذریعه موږ ته رارسي. خو یو مرکز دلته دی چې دا کوم موږ د وادي سند تهذیب یادو که نه، دلته هم پیغمبران راغلي دي او ځینې داسې دي چې د پیغمبر غوندې تعلیمات یې پیش کړي دي، ځینې مشران تیر شوي دي، ځینې روحاني شخصیات تیر شوي دي. د دې ټولو اثرات دلته دي. یعنې تاسو ګورئ په هندي تهذیب کې وکرم د پیغمبر په حیثیت متعارف شوی دی چې موږ ورته بکرم وایو. دا موږ چې کوم کال حسابو که نه، دا پو ما پګڼ چیتر دا بکرمي کال دی. یعنی یو موږ سره اسلامي کال دی محرم صفر ربیع الاول والا، یو موږ سره عیسوي کال دی د حضرت عیسی علیه السلام والا چې هغه د جنوري فروری مارچ. دلته موږ سره خپل چې دی په وادي سند کې بکرمي کال دی او بکرمي کال اوس هم خلک پیژني چې دا پو ما څه شی دی او اړجیټ څه شی دی او پشکال څه شی دی. نو دا بکرم پیغمبر و. دغه شانتې دلته کې چې دا کوم روحاني شخصیات دي په دې بیلټ کې، نو په هغې کې زرتشت چې دی ایراني تهذیب سره تعلق لري. نو څه وخت کې دا خلک زرتشتیان وو او د زرتشت تعلیمات چې دلته عام نو افغانستان ایران سره په باونډري دی او دا پښتنه سیمه د افغانستان برخه وه. زرتشتي اثرات شته دلته، موږ سره د بودھ اثرات شته. تاسو د سوات او په دې ټکسلا او په دې صوابه او په دې تخبه کندراتو کې وګورئ ټول آثار موږ سره د بودھ متروزي. نو د دې مطلب دا دی چې په مذهبي لحاظ سره د پښتنو باندې د اسلام نه مخکې د بودھ مات اثرات هم وو. که پښتانه بني اسرائیل وې نو دلته خو پکار ده چې زمونږ د ځمکې کنستلې نه پس کم آثار راوتې، نو چې چېرته د حضرت عیسی علیه السلام سره راوتې وې، چېرته حضرت موسی علیه السلام سره آثار وې، چېرته د نوح علیه السلام د بل پیغمبر، نو زمونږ په سیمه کې چې څه آثار روزي یا د بوتمت دي یا د زرتشت دي یا د بکرم دي یا د دې سیمې د خلکو دي. نو جواب دا دی چې پښتانه د اسلام نه مخکې بودھ مت په مذهب هم پاتې شوي دي، زرتشتیان هم پاتې شوي دي. او که چرته د هغه عربي پیغمبرانو پیغام راغلی وي، سامي پیغمبرانو پیغام دلته را رسېدلی وي، نو هغه به هم منلی و. خو مطلب دا دی چې مذهبي خلک پاتې د روحاني شخصیت یا د پیغمبر تعلیمات په هر دور کې منلي دي. ٹھیک ده ډاکټر صاحب دا مونږ اوریدلی چې ډي ان اے ټیسټ شو، دا په ډي ان اے ټیسټ کې مطلب یا بني اسرائیل یا اړین یا اریا قوم په طرف باندې دا پښتانه لاړل، نو په دې ستاسو څه نظر دی؟ دا مونږ چې دا ډي ان اے د خبرې اورو که نه، دا د میډیکل ساینس ډاکټران نه کوي، دا زمونږ د ادبي خلک کوي یا د تاریخ خلک کوي. او دوی نه هغه لیبارټري او هغه تجربې کتلي دي او نه د یو مستند میډیکل ساینس د سکالر حوالې ورکوي. دا مونږ اوریدلې خبرې دي چې ډي ان اے وشو او په ډي ان اے کې پښتانه یا دا راووته یا دا راووته. دا که ډي ان اے وی که نه، نو ډي ان اے خو ساینټیفیک سیز دی، پکار ده چې یوه نتیجه ورکړي. خو زمونږ د مورخ او د محقق خلک وایي چې په یو ډي ان اے کې پښتانه بني اسرائیل دي، په بل ډي ان اے کې اریین دي، په بل ډي ان اے کې یوناني دي. نو دا څنګه ډي ان اے دی؟ نو د ډي ان اے اړو شوي نه دي داسې چې په هغې کې زمونږ د بلډ یا د وینې یا د نسل جرړې معلومي چې داسې ډي ان اے شوی هم نه دی. او بل دا ده چې ډي ان اے هم په دې دور کې تا د زرګونو کالو هغه خالص بلډ ته نشي رسولی. انسانان مکس شوي دي، ولسونه چې دی هغې یو بل سره رشتې کړي دي او د یو نسل ودونه بل نسل کې شوي ده، بل کې شوي، نو هغه بلډ ګډوډ شوی دی، وینه ګډوډه شوې ده. نو که ډي ان اے هم شي
نو د پښتنو اصل نسل سوچه جوړه ته نشي راوته. ډاکټر صاحب اخیری سوال طرف ته راځو چې مونږ پښتانه